یو پارټي به یو ورکر سره د دې نه زیات څه وکړي چې هغه د وزیر اعلی کړي، خو چې د وزیر اعلی د پاسم یو سړی د خپل لالچ دپاره هماغه خپل مشر پسې سپکې ټتې او کنزل کوي. انشاءالله د مټې پښتنو کو تاسو پښتانه یې سیاست به ورله په دې مټه کې دفن. د ګورنرۍ کیسه چا وکړه؟ زه نیم پې چې تاسو د ګورنرۍ لطیفه اورېدلې ده که نه؟ نو دا صاحب د لطیفې ګورنر جوړېدی شي، انشاءالله دا بل ګورنر به رانه جوړ نه شي. هغه چې کم داسې دې ځای کې د وینا هغه لطیفه ده نه د پښتو لږ بیا ستخ ټکي دي، خو داسې مشرانو نه بیا تپوس وکړئ چې دا د ګیدړ او د شیر د ګورنر دا څه کیسه. زه هغه فرشتو ته هم ویم چې نور دا جوړول او روانول مه کوئ، او یا کاله تاسو په دې پاکستان کې جوړول او روانول وکړل، تر د دې محمود خان او عمران خان پورې تاسو په دغه کارخانه کې خلک جوړ کړل. خدای ته وګورئ، تاریخ ته وګورئ، په دې کارخانه کې پرزې غلطې دي چې دغه کارخانې تر اوسه پورې د سړي بچی پیدا نه کړ، خو چې پیدا کوي نو یو داسې نمونه به پیدا کوي چې بیا به پخپله راغونډوي. نو د سړي بچی هغه کارخانه کې جوړېږي نه، ځکه چې د سړي بچي دا دي په دې محفل کې ناست دي، د سړي بچي په دې محفل کې ناست دي، هغه خدای پیدا کوي، هغه کارخانو کې نشي پیدا کېدی. نو چې په دې رسې نو بیا زه دغه خلکو ته وایم چې خدای ته وګورئ چې کومه کارخانه پروډکشن ښه نشي کولی، هغې کارخانې ته بندېدل پکار دي. دغه کارخانې ته وایو چې بس بند کې دا جوړول، عوامو ته یې پرېږدئ، اختیار د عوامو دی، چناو د عوامو دی، عوام به خپل اختیار استعمالی او په هغه اختیار کې د محمود په شانته خلک، د محمود په شان لوټې، د محمود په شان بدرنګه خلک د دې عوامو نه د کور نه بار هم نشي وتی. هغه چې کله وزیر اعلی و، هغه چې کله وزیر اعلی و او دې ملګرو سره یې کم عمل کو، پولیس فورس استعمال او هغه پیرله چې اوس یو سوټي ته نه دی شوی. موږ یې له دې شیزونو نه یارولو. ظالمه 3.5 کاله وزیر اعلیتوب دې تېر کړو، یو هفته خو به دې لږ دې جیل کې